چې ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن زه تاسو سره د افغانستان په حواله چې کوم ډیولپمنٹ روان دي هغه تاسو سره زه چې لږ خپل خیالات شیر کوم. یو طرف ته که امریکا د طالب سره خبرې کوي او بل اچانک دا خبرې هم راغی چې هغوی د افغانستان کې د خپل فوجونه چې کوم دي هغې کې 50% چې کوم دی کمې راولي. نو په دې وخت کې مخکې چې حالات کوم روان دي زما په خیال باندې هغه ډېر ښه نی که چېرې دغه شانتې پاکستان ځان له دوکاني د امریکې ځان لي د روس ځان لي او د دې ټولو بیا مدعا دی چې یاره د طالب خبره مني خو افغان ګورنمنت چې کوم دی هغه دې وخت کې مکمل سایډ لاین ښکاري. بیا افغان ګورنمنت هم یو رد عمل په طور باندې یو فیصله وکړله چې د هغې باره کې هم تاسو سره زه خبره کوم. ګوره لمبې خبره خو دا ده چې ډاکټر اشرف غني صاحب هم کوشش کوو چې یاره کله جنیوا کې مذاکرات وشو چې هغه لکه د خپل کوم اچیومنټس دي د هغې باره کې خبرې وکړي. بیا د 12 کسیزه یو کمیټي هم جوړه کړله چې به د طالبانو سره خبرې اترې کړي. خو موږ ګورو چې روس کې کله ماسکو کې کانفرنس کې د افغانستان په حوالې سره نو هغې کې ډاکټر صاحب ورته وویل چې یاره طالبان به پکې نه راځي او هغوی له به داسې دعوت نه ورکوي. خو روس ته هغې دعوت ورکړ او افغان ګورنمنټ په هغې کې شرکتونه وکړو. یعنې د افغان حکومت نه بغیر روس ډیم کیر فور د افغان ګورنمنټ هغه خیال یې ونه ساته. داسې بیا یو میاشت مخکې امریکې چې کوم دی ډایرکټ د طالبانو سره په قطر دوحه کې زلمی خلیلزاد په ذریعه باندې خبرې اترې شروع کړلې او د دې نه بالکل افغان ګورنمنټ سره ویل کېږي چې هغه ډیټیل یې ورسره نه شریکوله. نو دې سره موږ وکتل چې افغان حکومت چې کوم دی بالکل هغه په سایډ باندې شو. نو یو طرف ته که ډاکټر اشرف غني صاحب ته مسلې وي د سکیورټي په حوالې سره یا پولیټیکل انسټیبلیټي د سیاسي عدم استحکام حوالې سره نو بل چې دا خبره پکې رالیله چې یاره اوس هغه د سکیورټي د امن مذاکرات چې کوم کېږي هغې کې نه امریکا افغان ګورنمنټ له حیثیت ورکوي نو له روس ورکوي. بیا پاکستان چې کوم په یو ای کې کوم کانفرنس ارګنایز کو چې په هغې کې یو ای او په هغې کې سعودي عرب هم پکې شامل وو په هغې کې افغان حکومت چې کوم دی هغوی په لوبي کې 3 ورځې ناست وو او دغه یې ونه کړله هېڅ مطلب د هغوی له اهمیت ورنه کړ. دې سره مونږ کوو دې سره مونږ دا کوو چې یو طرف ته طالب مضبوطیږي او افغان حکومت چې کوم دی نه صرف هغه مونږ په خپله کمزوري کوو ځکه چې دا یونیلیټرل ډیسیژن بیا امریکې واغسته د فوجونو د کمولو په حوالې سره نو یو خو هغه کمیږي سایکولوژیکلی بل خو امپریشن یا دغه داسې خیال دا دی چې ګنې امریکا د طالب سره ځان له ناسته ده او خبرې اترې سره کوي روسو سره ځان له خبرې کوي. هر سړی د خپل مفادو خبرې کوي خو د افغان مفادو خبرې څوک نه کوي او هغې وجه دا ده که چېرې مونږ دغه شانتې افغان ګورنمنټ مونږ اګنور کوو افغان حکومت کمزوري شي. نو تاسو وکتل چې نن ډاکټر اشرف غني صاحب کومه فیصله وکړله چې 2 کسان امرالله صالح صاحب چې کوم دی هغې د وزارت داخله هغه له ورکړم او اسد الله چې کوم دی هغه له د وزارت دفاع ورکړم. اوس دا دواړه داسې کسان دي چې دا انتهایی دا مشهور دي د دې لپاره چې دوی د افغان د طالبانو چې کوم دی خلاف دي او دغه شانتي دوی بیا د پاکستان خلاف هم دي. نو داسې دا فیصله ښکاري داسې چې یو طرف ته که پاکستان افغان ګورنمنټ اګنور کوي امریکا اګنور کوي سعودي عرب یا روس یا داخله کې هغه چې کوم دی بالکل هغې ته ګیا نه چي نو بل طرف ته افغان ګورنمنټ چې کوم دی ظاهره خبره ده هغوی به هم څه کوي. نو په داسې حال کې چې کوم سچویشن مخې ته راځي د هغې نه دا پته لګي چې مشکله ده چې یاره ګینې په افغانستان کې دی د امن هغه کوم امید چې کوم دی هغه په ځای ځکه چې اوس خو یو بل ته هر سړی وي پاکستان وي زما خپل مفادات دي امریکا وي زما خپل مفادات دي روس وي زما خپل مفادات دي. نو افغان ګورنمنټ چې کوم ریپرزینټ کوي افغان عوام که هر څه دی هغه یو منتخب نماینده دی یا منتخب اداري دي. اوس هغه منتخب ادارو چې کوم دی په دې ټول پروسس کې د هغوی هیڅ حیثیت نشته دی نه د پارلیمنټ نه څوک تپوس کوي نه چې کوم دی د فوج نه تپوس کوي نه د حکومت نه تپوس کېږي هغوی پکې اګنور کېږي. نو دې سره به څه وشي خدای مکړه که چېرې مونږ افغان حکومت کمزوری کړو او مونږ چې کوم دی طالب زورور کړو نو سبا که طالب راځي نو طالب دپاره بیا په افغانستان کې د مخکې نه مونږ دپاره تقریبا 20 نه 25 پورې دهشتګرد تنظیمونه دي. بیا چې طالب راځي د طالب پخواني مخالفین ظاهره خبر د اسماعیل خان به وایي چې حکومت کمزورې دی حکومت زما پروټیکشن نشي کوي هغه به خپله ملیشه ودري عطا محمد نور به چې کوم دی خپله ملیشه ودري رشید دوستم صاحب په خپله ملیشه ودري په شرقي کې به چې کوم دی ظاهر قدیر به خپله ملیشه ودري. نو دغه شانتې په اوس خو لکه 25 بیا به داسې په شلونو باندې ملیشې به جوړې شي او خدای دې نه کړي چې افغانستان یو وارې بیا د جنګ په دغه کې چې کوم دی هغه د جنګ میدان بیا جوړ شي او دغه شانتې یو بل کې دننه دغه شي. نو زه به دا ووایم چې دا موقع ده
په ځای د دې چې مونږ یو ښکته کو بل بره کو هغه یو ښکته کو د دې په ځای باندې یو داسې پالیسي پکار ده چې ټول سیمه ییز ملکونه او دننه افغانستان کې او خامخا مونږ له پکار دي چې افغان حکومت که نه خو د افغان ادارې چې کوم دي لکه پارلیمنت ته په اعتماد کې واغستې شي د مشرانو جرګه د هغوی ولسي جرګه یا د هغوی چې کوم ملټري کوم انسټیټیوشنز دي یا نور چې کوم د هغې د ادارې دي پکار دي چې هغه په اعتماد کې واغستې شي صرف طالب له چې کوم دی دومره هغه له دغه غټول نه دي پکار ځکه چې که هر څه دي بیا هم خلک خپل حکومت ته ګوري خپلو ادارو ته ګوري نو دا به افغان اون او افغان لیډ علی چې کله طالب سره افغان کینی او که په هر شکل کې نه چې امریکني ورسره ناسي یا پاکستاني ورسره